پیغله دا د کورونو نه راوباسو او ترقي ولا ورکو هغه 1896 کې چرچل خبره او نن هم د انګريز او د امریکایي او د غیر ایجنټ دغه کار دی چې زموږ جماعتونه شل شي شرابخانه آباد شي بدکاری عام شي تلاوت ختم شي منزله خلق پریدي دانسونه عزت کی پیغله او جون راوباسي خدما محترم ورو ستاسو مشوره کومه چې زه خو سر ورکولو ته تیار یم خو پښتو پرې ښودلو ته نه یم تیار تکبیر مرد مومن مرد حق زما مشرانو اسلامی نظام زما په نظر کې دا دی چې په عدالت کې د چیف جسټس په لاس کې به د انګریزي کتاب نه وي زمونږ مشرانو پاکستان د انګریز نه آزاد کړی اوسه پورې په عدالتونو کې انګریزي ده د چیف جسټس په لاس کې به د قرآن وي چې د کوم چیف جسټس په لاس کې قرآن نه وي زه به پوهېږم چې په دې وطن کې دا اسلامي نظام نه دی راغلی زه داسې اسلامي حکومت غواړم چې وزیر اعظم بے پروتوکول ګرځي فوجونه ورسره نه او په بل ګاډو کې نه ګرځي یار تا چې د حرام مال نه خوړلی وایي رهېږه زه یوازې پرې کوڅو کې ګرځم زه خو چې چېرته ګرځم د ټوپکمار ضرورت راته نه د باغلیګاډ ضرورت راته نه د بدماشانو ضرورت راته نه د غونډګانو ضرورت راته نه زما دپاره اصل قلا دا د خپل غریب ولس دا محبت دی او دا محبت زه په بنګلو نه بدلوم وروڼو دا په بنګلو نه بدلوم زمانو د خدای وخت راکړه او خدای اختیار راکړه نو زما پروګرام به دی چې انشاءالله اوړه به ارزاني غوړي به ارزاني دالونه به ارزاني او چای او چیني به ارزاني